بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کپړه چې هغه د نچوړولو سره نچوړیږي نو د هغې د پاکوالي طریقه خو هغه اسانه ده. هغه دا ده چې درې پیرې هغه کپړه وینځل دي او درې پیره نچوړول دي. یو پیره وینځل نچوړی کوي، دوباره یې وینځئ، بیا نچوړ کوي او درېیمه پیره باندې چې دی وینځئ او نچوړی کوي نو دغه کپړه به چې دی هغه پاکه شوه. خو لیکن بعضې څیزونه داسې دي یا بعضې کپړه داسې وي چې هغه د نچوړولو سره نه نچوړیږي. لکه کارپټ شو، دا که سړی نچوړول غواړي نو نه نچوړیږي. فوم شو، فوم چې دی نو د نچوړولو سره نه نچوړیږي. یا بله داسې څه کپړه وي چې هغه نه نچوړیږي او ګنده شوله، یعنې بېلمازه شول، داسې څه ګندګي پې ولګېدل چې په هغې باندې مونځ وغیره نه کېږي. نو د هغې د پاکوالي طریقه دا ده چې هغه څیز به یوه پیره تاسو ووینځئ. کارپټ ګنده شوی دی نو چې کله تاسو یوه پیره وینځلو دا به چې دی پرېږدئ تر دې چې د هغې نه اوبه څڅېدل ختم شي یا هغه کارپټ وچ شي. نو دوباره به یې چې دی نو بیا وینځئ، بیا به یې پرېږدئ تر دې چې د هغې نه اوبه څڅېدل ختم شي یا هغه وچ شي. او په درېیمه پیره باندې به بیا وینځئ تر دې چې هغه وچ شي او اوبه څڅېدل چې دی ختم شي. نو په دې طریقه باندې به کارپټ او فوم یا بل داسې څه کپړه چې هغه د نچوړولو سره نه نچوړیږي نو د هغې د پاکوالي طریقه دا ده چې یو پیره به وینځئ، بیا به یې پرېږدئ چې د هغې نه اوبه څڅېدل ختم شي. دوباره به بیا وینځئ چې د هغې نه چې دی اوبه څڅېدل ختم شي. او په درېیمه پیره باندې به چې دی بیا وینځئ تر دې چې د هغې نه اوبه څڅېدل ختم شي. په دې طریقه باندې به چې دی دا کارپټ وغیره پاک شي.